مسله باندې ځان پویولی. نو دې مسله کې سلورو خبرو ته فکر کوي. خان دا سلور خبرې مجزده کړي ان شاء الله مسله بدر ته یاد شي. اول به درته اجمال ویم. سلور خبرې کوم دي؟ اول بیان د مسئلې، دویم معنا د آمین. آمین څه معنا ده؟ دریم د جهر او د سر بیان. جهر چاته وایي او سر چاته وایي. څلورم څوک چې د آمین سرن قائل دي او څوک چې د جهرن قائل دي، دا غوی د دلائل بیان. دا سلور خبر ذهن کې ساتي. کله چې دته ان شاء الله دا سلور خبر یاد شوي دې مسله باندې به ان شاء الله بیا پوښ. تفصیل لپاره بیا نور کتابونه ګورئ. ها او چې مسله درته یاد ای بیا کار سمېږي. دا اجمال خا اوس درته تفصیل کوم ان شاء الله. اوله خبره بیان د مسئلې. نو مسئله دو قسمه بیانو. خا اول نمبر امین د چا وظیفه ده؟ د امام او که د مقتدی او که د دواړو. نو درې امامان جمهور درې امامان وای چې امین د دواړو وظیفه ده. امام به موای او مقتدی به موای. امام مالک رحمه الله نه یو روایت نقل ده چې دا یوازې د مقتدی وظیفه ده د امام نه. امام با امین نه وای، مقتدی به وای. او دلیل د بخاری شریف یو روایت وای د حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنہ وی رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین. امام چې وی غیر المغضوب علیہم ولا الضالین نو تاسو آمین وایي. امام مالک رحمه الله فرمایي رسول الله مبارک تقسیم کړه ده چې غیر المغضوب علیہم ولا الضالین د امام وظیفه ده او آمین د مقتدی وظیفه ده. او تقسیم منافی د شرکت ده. تقسیم څه ده؟ منافی د شرکت. لیکن امام محمد رحمه الله په کتاب الاثار کې د امام مالک رحمه الله دا قول دا د جمهور سره یو ځای کړي. نو خلاصه دا راووته چې اتفاقی مسله دا ده چې امین به امام هم وایي او مقتدیان به هم وایي.
ذهن کې مخبره کېناست. نو جمهور علما وای دا د دواړو وظیفه ده، د امام هم او د مقتدی هم. ولی حدیث کې راغلی دی 4 شیان دي چې دا به امام پټ وای سرن. یو سبحانک اللهم، دویم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، دریم بسم الله الرحمن الرحیم، او سلورم آمین. امام محمد رحمه الله فرمائے وبه ناخذو، پدې موږ عمل کو، وهو قول ابي حنیفه، او دا د امام صاحب قول دی. او بل دا چې سنن نسائی کې راغلي دي کنه، وان الامام یقول آمین، امام بم آمین وای. بل دا ابو هريره سے روایت ہے اذا امن الامام فامنوا، امام چې کله امین وای نو تاسو امین وای. نو خلاصه دار او ته چې امام بم امین وای او مقتدیان به موای. دا د مسلې یو حصہ. دویم نمبر امین به په زور وای که په پټه به وای. په زور به وای که په پټه. امین جهرن پکار دی که سرن. نو دلته دوه خبرې دي ښا. اول نمبر امین جهرن یا سرن. دویم اختلاف اعلان بالتامین، امین باندې اعلان کولې شي کنه. نو اولنې اختلاف امین بجهرن و کسرن بوي. نو مسلکونه سو دي 4 دي. دو امامان اکابر، امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله او امام مالک رحمه الله، استاد او شاگرد. دا اکابر امامان وی امین با دا پزور دا پپټا وی. او د سفیان ثوری رحمه الله مسلک هم ده، او دا مسلک د عمر فاروق سے، دا عبداللہ ابن مسعود سے، دا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی کبار و صحابہ. نو دو امامان اکابر اغوی وی امین با پپٹا وی، او دو امامان اصاغر امام شافعی رحمہ اللہ او امام احمد رحمہ اللہ، استاذ او شاگرد. دا دواړه وی امین بجهرن وی سبا وی امین بجهرن وای. دا یو اختلاف ها. دویم اختلاف یو امین بالجهر ده، یو اعلان بالتامین ده. امین بالجهر کې خدغه اختلاف دی چې ما درته وخوت. اوس په امین اعلان کولې شي کنه. نو دې کې دوه مسلک دي. یو مسلک د اهل سنت والجماعت ده، 4 واړه مسلکونه دا په دې متفق دي چې امین باندې اعلان نشي کولای. یو ډله هغه ته غیر مقلدین وای. دا غوی مسلک دا ده چې امین بجهرن نه دا کې اعلان بکې.
زه درته اوس فرق وکړم. دا سرن، امین. دا سرن، امین. دا جهرن، امین. دا اعلان. وام اوریدو فرق موک د نهیر نشي ګوره. امین. دا سرن، یو کس واوري، دو نفر واوري، یو صف واوري. دا امین سرن ده، امین. دا جهرن، ولا الضالین، آمین. دا څه ده؟ جهرن. زمونږ د فقه مسله دا ده چې امام به قرات په زور وایي نو څومره جهر به کوي. وی که یو صف مقتدیان ورپسې و دی به دومره جهر کوي چې یو صف یې واوري، او که دوه صفه و غاږ به لږ تیز کي چې دوه یې واوري، او که درې و نو غاږ به تیز کي چې درې یې واوري. داسې نه چې ټول جومات یې په مخه راغستی. یو اعلان بالتامین ده، امین باندې اعلان کول. د اعلان بالتامین د سره دلیل نشته. دلیل پکې ولا الضالین، آمین. دا اعلان دا په یو کتاب کې نشته. دا نه د صحابه قول نه، نه د تابعین قول نه، نه د چا د مسلک او د مذهب قول نه. د مکمل د ځان نه جوړ کړي اعلانونه پکې نشته. مثلا مزدکړه راځه. دا څو خبرې شوې؟ یوه خبره بیان د مسلې. دویم نمبر خبره امین سمانا ده. نو د امین په باره کې علما د امین درې معنی کوي. اول استجب دعاءنا، خدایا زمنګ دعا قبول کړي. دویم فلیکن کذالک، دغسې دې وشي نو. دریم لا تخیب رجاءنا، زمنګ امیدونه نامراده کوما. پامین کې یو اختلاف دی چې دا عربي لفظ دی که سوریانی. سو کوئی دا عربی دی او اسم فعل نه، خو صحیح دا نه ده. صحیح دا ده چې دا سوریانی ده، او دا دوی چې کم د امین معنا کوي نو دا د امین ترجمه ده، سوریانی نه عربی ته راړولی. څو خبرې شوې؟ دو خبرې شوې. دریم نمبر خبره، که په دې دریم نمبر خبره مو سوچ وکړو نو اختلافي مسئلې نه به اتفاقی جوړ شي. جهر سمانا او سر سمانا. مولانا عبدالحی صاحب یو کتاب لیکل ہے صباحت الفکر، یو رساله ده. هغه بیا ځان ته وګورئ. هغه په جهر او په سر باندې بحث کوي. خلاصه دا ده چې جهر هم دو مرتبه لري او سر هم دو مرتبه لري. زما دا خبره ذهن کې ښه غورځوئ چې بیا به وروستو درته تکلیفونه وي.
جہر کے سو مرتبی دی دعا او سر کے 2 مرتبی سر 2 مرتبی کمی دی یو ادنا سر دیں یو اعلی سر دیں ادنا مرتبہ د سر دادا چه تا قرأت ہوئے و غاک تی اوباسے او دا غاک تم واورے او تا سر چکم نزدی نفر دی یو یا 2 حتی اول صف پا اول صف کے چکم نزدی خلق دی دے مواوری دیتا ادنا سر وی خان پیگے چغاک تیو باسی تے مواوری تا سر چسوک نزدی دی پاول صف کے دے مواوری دیتا ادنا سر وی خان اعلا مرتبہ دا سر کم یاودا تصحیح دا حروفو چغاک تیو نباسے او حروف سکے صحیح کی صحیح حروف ادا کی خو خپلم غاگ وانو رے او اغسو کے موانو رے چی پاول صف کے تا تنزدی دی دا سا شاید ہے اعلی سر دیں جہرم 2 مرتبے لری یو ادنا او بل اعلی ادنا مرتبہ دادا چغاک تر نوبا سے تیمو آورے او تاثر چسوک نزدی دی دیم ووری خطول جماعت نہ ټول خلق وانوري تی ووري او څوک چې پاول صف کې درته نږدې دي دیم ووري دې ته ادنا جهر وای اعلی جهر دې ته وای چې ټول جماعت ووري مقتدیان چې دي دی ووري زده مو شو رازا نو ادنا سر او ادنا جهر دا یو مرتبه دا جمع شو کنا ادنا سر او ادنا جهر سو مرتبه یو مرتبه شو گو زکا ادنا سر دیتا وائی چغاگ اوباسی تیم واورے سوک چه در پاول صف کے نزدی دی اغم او دغی تا ادنا مرتبه دا جہر وائی نو ادنا مرتبه دا سر او ادنا مرتبه دا جہر دا جمع کیگی دیکھے تعارض نشتا اس رازہ کم احادیثو کے چه دا امین بالجہر خبر راغلے دا داغی پا مقابلہ کے دا سے روایات شتا چاگی کے امین سرن راغلے دا سوچے راغلے سرن طول احادیث بانے با عمل کل کیے گے او جمع بسنگا کے چه سر بحمل کی پا ادنا سر او جہر بحمل کی پا ادنا جہر نو جمع کی کہ نہ جمع کی یو بدا کارو کی دویم نمبر کم احادیثو کی چه جہر راغلے دے آغا بحمل کے پا تعلیم سبانے بحمل کی در رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم مقصد داو چې صحابه کرام زما امین نه خبر شي نو سو خبرې مې وکړې
دعا ادنا جهر او ادنا سر جمع شو نو دو مسئلې تیروتی یا بس چلو کہ احادیث تا سر دا بحمل کی پادنا سر او احادیث تا جہر بحمل کی بچا ادنا جہر اختلاف ختم نشو پٹولو عمل راغ دوی مدا چا احادیث تا جہر بحمل کی پا تعلیم او احادیث تا سر بحمل کی پا اصل سر دے دا خبر عزت ځان نه کوم ښه اول خبرې ته زوم ما دواړه حمل کړ پچا په ادنا سر او په ادنا جهر رازا سنن نسائی کې راغلی دي ښه په حدیث سوائل ابن حجر رضی الله تعالی عنہ قال وائل سے بوئی قال رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم آمین فسمعته وانا خلفه ما دا رسول اللہ مبارک نا آمین واورید خزور پس رستو والارم آمین کی چکم جہر راغل غادنا جہر دے اخو دا سر سر جمع کیے گی څنګه ده فسمعته وانا خلفه ما تر نه ووري د زور پسې ورستو ولاړم نو چې ورستو سړی ووري دا د سر مخالف ده نه سنن نسائی روایت سنن ابی داود به وګورئ دا ابو هريره صاحب روایت ته قال ابو هريره صاحب وای رسول اللہ مبارک پس میں منسکاؤ فقال آمین رسول اللہ مبارک آمین ہوئے خودم رے پتیز ہوئے حتی یسمع من یلیہ من الصف الاول تردی پوری چی واوری دا اغا سوک چی دا تنیزدیو پا اول صف کے ټول جماعت نه دی اوریدلی ګوره چا اوریدلی اول صف والا اوریدل د دې دواړو روایاتو نه مولوی صاحب دا معلومیږي د سنن ابي داود او د سنن نسائی نه چې رسول الله مبارک کم جهر کړي ادنا جهر او ادنا جهر د ادنا د سر سره جمع کیږي دومره امین چې په زور اوه چې یو کس دوه کسان رستو واوري مشکل نشته پکې دغه وجه د مولوی صاحب ماسپخین منځ کې قرات په زور دی که په پټه په پټه باندې دی او بخاری شریف کې بدر تراش او مسلم شریف کې بدر تراش رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم انه کان یقرأ فی الظهر رسول اللہ مبارک پا ماسپخین منس کے قرأت کاؤ وَيُسْمِعُهُمُ الْآيَةَ أَحْيَانًا کلب دا قرأت دم رتیس کا چی صحابہ کرامو تب آیت واوراو نو چی یو کسا و دو کسانی واوری دا دا سر مخالف ندے کنی ماسپخین منس کی خو قرأت پا سر دا کرا پتہ ولګی دلا چې یو نفر دو نفر چې ووري دا مخالف د سر نه دی ځکه ادنا جهر د ادنا سر سره جمع کیږي تبرانی کې به وګورئ د ابو مالک صاحب روایت ته اغوی انه صلی بهم ابو مالک اشعری خلق ته جمع ورکولا الظهر د ماسپخین فقرأ بفاتحة الكتاب سیوے الحمدللہ ہوئے بحیث یسمع من یلیہ سوک چی ابو مالک اشعری سیب سر نزدیو اغوی دا ابو مالک سیب سورت فاتحہ سکولا اوریدلا
والکا مسئله اتفاقی نشوا احادیثو کې چې کم جهر دی ادنا جهر دی او چې کم سر دی نو ادنا سر دی ادنا جهر او ادنا سر سکیږي جمع کیږي فلا يرد ما ترد ولی کده یو سړی د 2 نفرو پاوریدلو دا داسې جهر وی چې مخالف د سر وی نو رسول الله مبارک به داسې جهر په ماسپخین کې کو خو معلومیږي دا چې دا جهر مخالف د سر نه دی او همدقسې جهر په امین کې کړی داسې نه چې ټول خلک یې واوري والکه زما په خبره پوه شوې $50,000 خبره مې درته وکړه اختلاف میں ختم کا گورا دویم نمبر کلا کلا جہر دا تعلیم دا پا رہی سو دا پا رہی نو اصل مسئلہ دا چی امین بسرن وے خو پا مقام دا سر کے جہر روا دے تعلیمن پا مقام دا سر کے سدے لکه مثال درته وایم ما ته ګورئ منځ کې سبحانك اللهم ویل دا په جهر کېږي که په سر او عمر فاروق رضی الله تعالی عنه یو کرت سبحانك اللهم په زور ووی حالانکه خو اتفاقی مسله ده علما وی د تعلیم د پاره ویل ده نو دا تعلیم پزے کی پزے دا سر جہر روا دے دویم مثال درتوے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعوذ باللہ پزور ہوئے اعوذ باللہ اتفاقا سرن دکن دا دریم مثال درتوے ما عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما دا جنازی منز ورکاو نو سورت فاتحہ پزور ہوئی چاور توی دا کار والے کے ویدا دید پارکوما چی خلقو تا معلوماتو شی چی دا سنت دا بخاری شریف کے راغلی تھی ہر کل چی سبحانک اللہم ویل اصل پکې سر دی جهر د تعلیم په وجه دی اعوذ بالله کې اصل سر دی جهر د تعلیم په وجه دی سورۃ الفاتحه کې اصل څه دی سر دی او جهر د تعلیم په وجه دی داسې په امین کې اصل سر دی جهر د تعلیم په وجه باندې رسول الله مبارک چې کوم جهر کړی دا له تعلیم نو تبوی چې په دې دلیل وایه کنه نو مولوی صاحب یو کتاب بزان ته واخلئ داب البشر الدولابی الاسماء والکنا هغې کې وایي علقمه صاحب وایي سمعت وائل ابن حجر ما تپلار وی وائل ابن حجر یقول ویلے بے رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما رسول اللہ مبارک لیدو حین فرغ من الصلاة کلچ د مزن فارغ شو حتی رأیت خده من هذا الجانب تردی پوری چه د مخ مبارک میں دی طرف نولیدا ومن هذا الجانب وقرأ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین دیوی فقال آمین رسول اللہ مبارک امین وی یمد بها صوته او آواز مبارک پہ لگ اگت کا وی ما اراده الا لیعلمنا دا رسول اللہ مبارک دبل شی ارادہ نوا منگر منگتے تعلیم راکاو منگتے سناکاو والک داب البشر دولابی پا کتاب کے تصریح دا پدے حدیث کے چه منگتے امین پا زور دا سو جنویلو دا تعلیم پا وجبانے ویلو
نو څنګه چې سبحانك اللهم کې اصل څه دی سر دی او جهر عمر صاحب چې کړی د تعلیم په وجه تعوذ کې اصل سر دی ابو هريره صاحب چې جهر کړی د تعلیم په وجه سورۃ الفاتحه کې اصل سر دی عبد الله ابن عباس صاحب چې جهر کړی د تعلیم په وجه وائل ابن حجر وای رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم چې امین په زور ویلې د تعلیم په وجه فاصل پکې سر دیکھ کتا سو کوئی چې په سنن ابن ماجه کې یو روایت د حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ ابو هريره سے فرمائی خلق امین پریخو اوسو امین نه وای او رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم بچوي غیر المغضوب علیهم ولا الضالین نو قال امین سوي امین به وای نو په سنن ابن ماجه کې وسره زیاتواله ده فیرتج بها المسجد جمعات کې به انګازه شوا سبش انګازه د امین یو انګازه بشو نو تاسو څنګه وای چې رسول الله مبارک د تعلیم د پاره ټول جمعات کې بچي شوي مولوی سے منگ درې جواب کوخه یو جواب دا دی چې دا حدیث ضعیف دی د سنن ابن ماجه والا دیکھ یو راوی دی بشر ابن ابي رافع د نیر نش سینوم دی بشر ابن ابي رافع نو علامه ابن عبد البر وای اتفقوا على انکار حدیثه علماء اتفاق کړه په انکار د حدیث د بشر ابن رافع د ابي رافع وطرحوه او دی ائمه د بشر ابن ابي رافع حدیث غرزولې ده د عملنا نو یو خو حدیث کمزور ده دویم والکا دا انګازین دا نه معلومیږي چې ته ټول جمعات والا خلق امین وې بعضو جمعاتونو مکلیدلی کنه هغه کې دا غاګ را تنبیه امین چابلم وې امین 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 نو انګازه نشو هر یو سړی چې ادنا سر کوي پیږي او دا زمون غوندي جمعهتونه نو چې شورم پکې کاو بخاموش ولاړو انګازه کی کنه کی دا انګازې نه جهر نه معلومیږي دریم نمبر حدیث ابو هريره سے چې په سنن ابن ماجه کې ده دا معارض ده د حدیث ابو هريره سے سره چې په سنن ابي داود کې ده التوي رسول الله مبارک با امین ہوئے حتی یسمع من یلیه من الصف الاول صرف اول صف کې بچو سوک د رسول الله مبارک سره نږدې و هغه باوري نو معارضه را لکرانه لا اذا تعارض تساقط دواړه حدیثونه لري کو عمل په نور روایت معارض روایت لري تاسو ته بوي چې د ابو هريره سے یو بل روایت ده اذا امن الامام فامنوا هغه سره څه کوي مونږ ویواله کا عربي وایه کنه سب مدرسه کې سبق خي اذا امن الامام دا معنا ده چې امام په زور امین وای امام چې کله امین وای نو تاسو امین وای دا رسول الله مبارک مقتدیان ہوتا د امین د ویلو وقت خي او کده حضور مقصد جهر وای نو بیا د څه پکارو
اذا قال الامام آمین فقولوا آمین. چې امام امین وي تاسو وایئ. ولی اذا قال غیر المغضوب علیهم ولا الضالین هلته وایي که نه وایي؟ او امام هغې کې جهر نه کوي، نو خو د هغې غوندې به یې داسې هم ویلی وی چې اذا قال الامام آمین فقولوا آمین. او دا خو یې نه دي ویلي. څو خبرې شوې؟ 3 خبرې شوې. د 3مې خبرې خلاصه دا ده چې ادنا جهر او ادنا سر دا جمع کېږي. کوم روایاتو کې چې سر راغلی اب حمل کې پادنا سر، کم کې چې جهر راغلی اب حمل کې پادنا جهر، بس عمل به په ټولو روایاتو نشي. او یا اصل به سر وی او کم ځای کې چې جهر راغلی اب حمل کې په تعلیم لکه تاسو ته مې 3 مثال ووي او بیا مې د امین کې درته تصریح وښوده د تعلیم. ذهن کې مو خبره کینی او ما ته ګورئ دا د تعلیم خبره ځکه قوي ده چې مونږ څو وخته کېږي؟ 15 وخت. او د امین راویان څوک دي؟ یو وائل ابن حجر رضی اللہ تعالی. سو کرتے د رسول اللہ مبارک سره ملاقات کړي؟ 2 کرتا. نو کدا امین مسله د رسول الله مبارک او صحابه په منځ کې عام وای نو خو بل صحابي هم د امین حدیث نقل کړی وای کنه. یو کشر صحابي دی 2 کرته د رسول الله مبارک سره ملاقات کړي او هغه د امین روایت ذکر کړي، دا نور ولې نه ذکر کړي؟ معلومیږي دا چې دا رسول الله مبارک به کله امین ښکاروي هر وخت نه، کله به چې مقصود سو تعلیم. د دې نه هم ګوره دا معلومیږي. او د ابو هریره صاحب د حدیث خبره مې درته وکړه. څو خبرې شو؟ 3 د نه نشي ښه. دا ګوره دریاب درته کوزه کې بندوم. تاسو چې امین باندې چا کتابونه لیکلي دي او بحثونه ګورئ داسې شی به درته نه پیدا کېږي. دا مې د ټولو کتابونو خلاصه درته وویل. څو خبرې شوې؟ 3. 4م نمبر خبره بیان د دلایلو. و یو خبره ذهن کې ساتئ ګوره، یو امین سرن د یو امین دواړو طرف کې دلایل شته. یو اعلان بالتامین دی، دا د سره دلیل نه لري. امین باندې خودو اعلانونه کوي ټوله دنیا یې اوري. نو چې غیر مقلدینو سره مو بحث وکنه نو جهر به نه یادوئ. څه به یادوئ؟ اعلان به یادوئ. ځکه جهر خو مې درته ووایي که نه چې ادنا جهر د ادنا سر سره جمع کېږي که نه. ورته په اعلان بالتامین باندې حدیث ووایه، ضعیف روایت ووایه، که در سره نه د هندو کتاب ووایه، هېڅ شی ورسره نشته. خیر خیریت. راځه زو دلایلو باندې لږ غوندې بحث کوو. ما ته ګورئ نو اهل سنت څو ډلې دي؟ 2. اهل سنت والجماعت امام تحتاوی صاحب وایي دا په 4 مسلکونو کې منحصر دي. څوک چې په دې 4 مسلکو کې داخلي د اهل سنت والجماعت دي او چې څوک نه داخل نه دي. تحتاوی عبارت دی. نو ما تاسو ته وی چې 2 امامان اکابر سوی وی په د امین په مسله کې وی سر اولاد دی. څه دی؟ او 2 امامان صاغر وی چې جهر اولاد. څه دی؟ راځه دلایل څه دي؟
ما ته ګورئ بعض دلائل په طرفینو کې صحیح دي خو صریح نه دي په دعوی باندې صحیح روایات دي خو صریح نه دي بعض روایات داسې دي چې صریح دي خو صحیح نه دي امین کې چې څومره روایات ګورئ نو بعض پکې څه دي صریح غیر صحیح بعض صحیح غیر صریح یو روایت پکې صریح هم ده او صحیح هم ده هغه ته روایت د وائل ابن حجر رضی الله تعالی عنہ د نیر نش نو دار و مدار د دې مسلې د جهر او د سر په یو حدیث باندې ده هغه ته حدیث چا وای د وائل ابن حجر رضی الله څنګه چې د رفع الیدین په مسله کې دار و مدار د رفع او د ترک دا په یو راوی دی عبد الله ابن عمر سے دلتم دار و مدار د مسلې پچا دی په حدیث وائل ابن حجر رضی الله تعالی عنہ د وائل ابن حجر رضی الله تعالی عنہ دا حدیث دو محدثینو نقل کړي سو دعا د یو نوم د سفیان ثوری د نیر نش او د بل نوم د شعبہ ابن الحجاج سوش سفیان ثوری سے چې دا وائل ابن حجر رضی اللہ تعالی عنہ روایت نقل کړي پاغه کې داسې دي چې رسول الله مبارک امین وی نمد بها صوته غاگ مبارک پہ راکش کو او شعبہ سے چې روایت کئی نو پاغه کې دی خفض بها صوته आवाज پس کو ټیټ کو نو دو امامان امام شافعی رحمہ اللہ او امام احمد سیم ترجیح ورکئی روایت د سفیان تا ویدا دوائل ابن حجر چکم حدیث سفیان ثوری روایت کرے ویدا اصح دے اولاد پدی عمل او پاگے کی حمد دا بها صوتہو دے نو دوی امین جہران وائی ترجیح چاہتا اور کئی روایت دا سفیان تا او اعتراضو نہ کئی پر روایت دا شعبہ وی زمنگ روایت راجح دے و اولاد دے او دا شعبہ پر روایت سلور اعتراض کئی وی دا صحیح نہ دے دو امامان اکابر امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور امام مالک سے ترجیح ورکئی روایت د شعبہ لرا د شعبہ روایت وی راجح دے د روایت د چانا د سفیان نا نو دوی عمل کئی پر روایت د شعبہ او تاویل کئی پر روایت د سفیان کے سمی ہوئے او تاویل کئی دا نیر نشکر دا نکتہ دا دو امامان امام شافعی رحمہ اللہ او امام احمد رحمہ اللہ عمل کئی پر روایت دا سفیان اعتراض کئی پر روایت دا شعبہ ویدی بانی منگا عمل نکو دا شعبہ روایت پریگ دی سی کئی رازہ دو امامان امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور امام مالک سے عمل کئی پر روایت د شعبہ د سفیان روایت پریگ دینو نہ پہ اعتراض کئی بلکہ تعویل پکی کئی سور کے کئی والکا
دی دلایلو ته ګوره مسله د چا قوي ده د امام صاحب او د امام مالک صاحب ځکه هغه په دواړو حدیثونو عمل کوي او امام شافعي رحمه الله امام احمد صاحب په یو حدیث عمل کوي په بل نه کوي بلکې په هغې اعتراضونه کوي ذهن کې مو خبره کینی راځه نو امام شافعي رحمه الله او امام احمد صاحب ترجیح ورکوي روایت د چاته سفیان ثوری ته او اعتراض کوي په چا په شعبه باندې نو اول به درته اعتراضونه ووایم او بیا به درته وجوهات د ترجیح ووایم چې ترجیح ولې ورکوي نو څلور اعتراض کوي په روایت د چا د شعبه باندې څو اعتراضه څلور اعتراض اول نمبر اعتراض د نیر نشي دا امام بخاری سیب کړي دي ګوره معترض به منی اول اعتراض شعبه روایت کې و یو غلطی ده د سلمہ ابن کوهیل د استاز نم شعبه ابو العنبس ویلې ده څه ویلې ده او دې کې دې غلط شوی دا ابن العنبس ده او دا غلطی پر روایت د سفیان کې نشته وی دا روایت غلط ده شعبه څه ویلې ده د سلمہ ابن کوهیل د استاد نوم یې یاد کړی ابو العنبس او ودا ابن العنبس ده ودا غلطی پر روایت د سفیان کې نشته سفیان ابن العنبس ویلې ده او د څه ویلې ده منګ وی والکا منګ دومره کمکلات چې اوس په دین پیدا د احناف مثال خو د حکومت ته حکومت سره چې وچیړي بیا د سمای ګوره تا موږ سره وچیړل اوس تحقیق واوره موږ وایو مولوی صاحب علامه بدر الدین عینی صاحب وایي عمدة القاری کې ودا اعتراض د شوافی او بیزایه ده وې د دې حجر د پلار نومم عنبس ده او د بچی نومم عنبس ده د پلار نوم څه ده نو ابن العنبس هم ده او د بچی نومم څه ده نو ابو العنبس هم ده نو ابن العنبس هم صحیح ده او ابو العنبس هم صحیح ده نو دا اعتراض امام بخاری صاحب صحیح نه ده وی ګوره په دې مسله باندې تصریح کړی د ابن حبان داغه کتاب د الثقات ثقات کې وی د پلار نوم عنبس ده نو دته ابن العنبس ویل سیدی لکه سفیان چې وی او د بچی نوم عنبس ده وی دته ابو العنبس ویلم سیدی چا ویلی دی ابن حبان په ثقاتو کې دویم مورا حافظ ابن حجر رحمه الله شافی مسئلہ کې ده تهذیب التهذیب کې وی د پلار نوم عنبس ده او د زوی نوم عنبس ده وی دته ابن العنبس ویلم سیدی ابو العنبس ویلم سیدی دریم مورا دریم سنن ابی داود چراوالی سشن باقی کې د سفیان روایت ده او سفیان ابو العنبس ویلې ده څنګه چې شعبه ابو العنبس ویلې ده د ابو داود شریف پر روایت کې سفیان هم څه ویلې ده ابو العنبس عجب ادا ده چې ستا هغه راوي ابو العنبس وایي هغه صحیح دی او چې زمونږ یو یا غلط دی منگ دومره کم اکلات اوس ذهن کې مخبره کېناست
سلورم واورا سنن دار قطنی چې راواله هغه کې وی عن حجر ابو العنبس وهو ابو العنبس وی دا حجر نه روایت ته وی دا ابن العنبس هم ده وی امدق ابو العنبس هم ده نو دواړه نشو نو دا اعتراض ده غلط ته په شعبہ چې د ابو العنبس ویل ده پنځم واورا یواز شعبہ نه ده ګننګار چې د ابو العنبس ویل ده محمد ابن کثیرم ویل ده محمد ابن الکثیرم دراوینم سے یاد کړه ابو العنبس وکیعم دراوینم یاد کړه ابو العنبس سے یاد کړه ابو العنبس امام بخاری رحمه الله داغه پر روایت کې ابو العنبس ته د معترض په خپل روایت کې ابو العنبس ته اعتراض بے ځای نشو سو اعتراض شو یو دویم نمبر اعتراض و یو غلطی ده پر روایت د شعبہ کې مونږ یې څه غلطی ده وې دا سه کار کړي چې د حجر ابن العنبس او د وائل ابن حجر په منځ کې واسطه د علقمه ویل ده او حالان کې واسطه نشته څه شي واسطه نشتا څنګه چې بغیر واسطي سفیان ویلې ده نو شعبہ واسطه د علقمه ویلې ده سفیان نه ده ویلې ودا واسطه پکې د ځان د وردن نه کړي ده دا دویمه غلطي منګوای ګورا کله حدیث سره د واسطې نه سړی ووري او کله بلا واسطه سن دا مسند ابي داود طیالیسی براوالی سینوم ده تاسو ته ګورما یو خبره کړې ده چې زه ګوره دا کتابونه خپل لارم په یادو خبرې نه دي کم کتاب چې را سره نه زه درته وایم چې را سره نشته خو بیا مې اومغه مسله په بل کتاب کې را پیدا کړې ده او هغه بل کتاب را سره نو مسند ابي داود طیالیسی زه لرم په هغې کې ده هغې کې دا حدیث ده قال سمعت سلمة بن كهيل سمعت حجرا ابا العنبس قال سمعت علقمة بن وائل يحدث عن وائل وسمعت عن وائل دواړه پکې ذکر دي ابو العنبس وای ما ته علقمه ویلي دي او په خپله مې د وائل نه موریدلی دي نو بغیر واسطې مراغ او سره ده دې کې څه خبره ده د قرنګ په روایت د مسند احمد کې مدواړه دي په واسطې د علقمه موریدل او بغیر واسطې نه اوریدل د قرنګ سنن دار قطنی کې هغه کې راغلي دي ان علقمه ابن وائل قال حدثنا وائل او عن وائل نو مسند احمد کې سنن دار قطنی کې مسند ابی داود طیالیسی کې دیکھے تصریح دا په واسطه او بغیر واسطه نو دا اعتراض بے ځای نشو دریم نمبر اعتراض وی د شعبہ پر روایت کی او بل غلطی دا وی اصل کې دا ده مد بها صوته او شعبہ ویل د چې خفض بها صوته وی دا متن غلط کړي مونږ وایو د خدای بندا شعبہ ثقه ده او یو لوی محدث او امام ده داغه متعلق ته دا ګمان کول شي چې هغه د رسول الله مبارک خبره بدله کړي دا ته څنګه خبرې کې والکا یو ساده مسلمان بد الله د پیغمبر خبره بدله کی نه نو یو لوی محدث او لوی امام او بزرگ هغه کله د رسول الله مبارک خبره بدلای دا ګمان بے ځای ده بس هغه ته په دې روایت باندې دغه سره رسیدل او کنه سلورم اعتراض وای شعبہ د سی ویل دي
چې حجر ابو العنبس روایت کړي د علقمه او علقمه د خپل پلار د وائل ابن حجر نه او وی سما د علقمه د خپل پلار نه د ثابته علقمه د پلار نه د ثابته وی زکا چې علقمه د پلار د وفات نشپږ میاشتې بعد پیدا شوه رستو پیدا او شعبه وی چې علقمه د پلار نه اوریدلې دي نو دا خبره صحیح نه ده د دې جواب دا دی چې د الله بنده چې د پلار د مرګ نه رستو پیدا دی هغه علقمه نه دی هغه عبدالجبار دی علقمه د عبدالجبار نه مشر دی چې د پلار د مرګ نه رستو پیدا دی هغه څوک دی عبدالجبار دی ترمذی شریف کې بدر تراش بابن فی المرأة اذا استکرهت علی الزنا پاغه کې وای سمیت محمدن امام ترمذی رحمه الله وای ما د امام بخاری سے ابن اوریدل دي یقول فرمایل به عبدالجبار ابن وائل لم يسمع من ابيه عبدالجبار ابن وائل د پلار نه سما نه د کړي ولا ادرکه او نه پلار سره ملاقات کړي یقال انه ولد بعد موت ابيه باشهر د پلار د مرګ نه پس پیدا ده 100 میاشتې بعد او علقمه مشر ده نو دا اعتراض مو غلط دی هغه علقمه نه دی څوک دی عبدالجبار دی خو ما ته ګورئ صحیح خبره دام نه ده صحیح خبره دا ده چې عبدالجبار هم مخکې پیدا دی د پلار د مرګ نه مخکې الانصاب د سمعانی وګورئ الانصاب د سمعانی کې هغې کې وی عبدالجبار پخپله وی چې زه به پلار سره جومات ته تلم و انا صغیرون او زه به څه ومه وړوکی ومه وی صحیح دا ده چې عبدالجبار هم د پلار د مرګ نه وروستو نه دی پیدا والکه چې عبدالجبار هم نه دی پیدا نو علقمه ترې نه مشر دی نو سما ثابته نه شوه او بله واوره عجب د حافظ ابن حجر سے کتاب دے تقریب التہذیب سینم دے تقریب التہذیب کے دا اعتراض دے چې علقمه د پلار نه سما نه د ثابت د حافظ ابن حجر سے یو بل کتاب دے دا غینم دے بلوغ المرام څه شی هغه پاغه کې حدیث ویل دی په باب صفت الصلات کې عمدی حافظ ابن حجر سے او پاغه کې د سی ویل دي عن علقمه ابن وائل عن ابيه د علقمه ابن وائل دا سه حدیث ویل دي چې پاغه کې علقمه روایت کوي د پلار نه او حافظ ابن حجر سے پخپل وی چې رواه ابو داود بسند صحیح دې حدیث روایت امام ابو داود کړه په صحیح سند منګو عجب ادا چې په خپل ته روایت کې علقمه سما د پلار نه کړي دا وغه روایت څه صحیح وي او زمونږ روایت کې چې علقمه روایت د پلار نو کې دي ته غلط وي دغه رنګ مولوی صاحب سنن ترمذی چې راواله پاغي کې راغلي دي په صفت الصلات باب صفت الصلات کې وعلقمه ابن وائل سمع من ابيه التصریدا چې علقمه ابن وائل د پلار نه اوریدل دي وهو اکبر من عبد الجبار عبد الجبار نه څه دی مشر دی راځه سنن نسائی چې وګورئ یو سل یو شپېته صفحه ده هغې کې وایي عن علقمه عن ابيه قال علقمه حدثني ابي ما ته پلار روایت کړی او بل اور عجب امام بخاری صاحب کتاب لیکلے جزء رفع الیدین څه شی او پاغه کې روایت راوړې عن علقمه عن ابيه نو والکه چې پخپلا
تاسو حدیث نقل کوي پاغه کې علقمه د پلار نه روایت کې هغه ته صحیح وای زمونږ هغه باندې اعتراض کوي زین کې مخبره کې نشیده نو د حافظ ابن حجر صاحب کتاب کې بلوغ المرام کې علقمه د پلار نه روایت کړي سنن ابي داود کې علقمه د پلار نه روایت کړي سنن ترمذی کې علقمه د پلار نه روایت کړي ده جزء رفع الیدین کې علقمه د پلار نه روایت کړي سنن نسائی کې علقمه د پلار نه روایت کړي نو پته ولګېدله چې سما د علقمه د پلار نه څه ده دا برابر ده او ثابته ده نو سو اعتراض شو سلور واړه دوړ شو ما خو تاته وی چې د احنافو مثال د حکومت ته دې سره به کار نه لري څومره جاخیم ولا پکې راوویستې دا د شافعیو او د حنابلو اعتراض پر روایت د چا شعبہ خود ترجیح ورکی روایت د چا تا سفیان اسی د ترجیح ویما وی ګورا روایت د سفیان ذکر راجح ده چې ترمذی شریف کې د سفیان ثوری متابع موجود ده دقه سے روایت یو بل محدث کړي او داغلم ده علا ابن صالح سینم ده نو علا ابن صالح د سے روایت کړي لکه سفیان نو متابع لري منګوای والکا علا ابن صالح په اتفاق د علماء ضعیف ده ضعیف متابع نه جوړيږي اخوا کا دویم وې من سره بل ترجیح ده وې څه شي وې محمد ابن سلمہ اگر روایت د سفیان غوندې کړه ده من وې هغه ضعیف ده کنه دریم وې په سنن ابي داود کې دي چې علي ابن صالح څه شي علي ابن صالح ودا د روایت کړي لکه سفیان من وایو علي ابن صالح ثقه ده هغه ضعیف نه ده خو لیکن سنن ابي داود کې علي ابن صالح دا غلطی لیکل ده دا اصل کې علا ابن صالح ده او علا ابن صالح خو څه ده ضعیف دا د کاتب نه غلطی راغلی ده د علا ابن صالح په ځای علي ابن صالح لیکل دلیل درته وایم حافظ ابن حجر رحمه الله وای ابن حجر سے وی خطأ بعض الکاتب وی د سنن ابي داود په نسخه کې بعض کاتبان غلط شوي دي پیږي والاصل بعض الكاتب قال ابن حجر خطا بعض الكاتب بعض کاتبان په دې کې څه شوي دي خطا شوي دي وی والاصل العلا ابن صالح وی اصل څه شي دی وی علا ابن صالح دی علي ابن صالح نه دی وی دا د بعض کاتبانو نه څه شوی دی غلطی شوی دی باندې درته دو دلیل نورم وایم چې دا غلطی ده یو دلیل دا دی ما ته ګورئ د دې حدیث دارومدار په یو محدث هغه ته ابن نمیر وای څورته وای ابن نمیر درې شاګردان لري څو شاګردان درې شاګردان د یو نوم دی محمد ابن ابان دا امام ترمذی رحمه الله د دنه دا حدیث نقل کړي د دویم نوم دی ابو بکر ابن ابي شیبه مصنف ابن ابي شیبه کې او دریم نوم دی ابن خالد دا په ابو داود کې دو شاګردان محمد ابن ابان او ابو بکر ابن ابي شیبه علا ابن صالح وای او دا یو ابن خالد سوی علي ابن صالح وای
او محدثین وی چې محمد ابن ابان او ابو بکر ابن شیبہ دا د ابن خالد نه احفظ دی نو چې کم احفظ دی هغه علا ابن صالح وی کم چې غیر احفظ دی دویم دلیل درته ویم امام بیهقی رحمه الله د مولوی سے ډېر کوشش کړی چې د روایت د سفیان د پاره متابع پیدا کی دومره ډېره خواري کړې چې تاسو سنن کبرا وګورئ کنه سمزور لګولې خو چې څومره کوشش هم کړی دی نو د علا ابن صالح نه بل څوک نه پیدا کړی نو کچیرته د حدیث راوی علی ابن صالح وی نو والا کدا زبردست موقع نه وه خو په دې باندې به استدلال کړی وی معلومیږي دا چې الته په ابو داود شریف کې چانه غلطي شوې ده د علا ابن صالح په ځای سړي کله دی علی ابن صالح سو وجوهات د ترجیح شو درې سلورم نمبر دوی وی سفیان صاحب نه چې څنګه روایت راغله چې مد بها صوته وی داسې روایت د شعبه هم راغلی دی رافعا بها صوته نو د شعبه صاحب دا بل روایت د رافعا بها صوته دا تایید دی د روایت د چا د سفیان او دا امام بیهقی رحمه الله په السنن الکبرا کې ذکر کړی مونږ وایو چې ګوره دا شاذ دی د خدای بنده د شعبه صاحب نه چې څومره خلکو متعددو خلکو نقل کړی هغه خفض بها صوته دی دغه یو سند کې رافعا بها صوته دی دا شاذ دی او قانون دا دی چې شاذ دا د انواع د حدیث ضعیف نه د قوی نه نو هغه حدیث هم ضعیف دی پنځم نمبر وجه د ترجیح وی دا ابو هریره سے په روایت کې چې راځي فیرتج اهل المسجد د جمعات کې به انګازه شوه موږ هغې جواب مو درکړه که نه درې جواب مو کړي که نه وکړي خو ضعیف روایت دی نو دا د شوافعو استدلالو د چا نه د روایت د سفیان نه دوه کاره موږ سره کول سمنګ په اعتراض حدیث باندې سلور اعتراض کول جواب شو کنه او پنځه ترجیحات د خپل روایت میں امې درته وی دغه جواب مې موک اوس زمونږ نمبر راو منګ وایو ما تاسو ته وی منګ ترجیح ورکو روایت د چاته شعبه تا او تعویل کو پر روایت د چا کې سفیان کې نو زمونږ وجوهات د ترجیح دالي نه وجوهات درته ویم اول نمبر سفیان مدلس ته او شعبه وی چې د اسمان نه راوغورځېږم او ټوټې شم دا راله مزه راکوي د دې نه چې زه تدلیس وکم نو زمونږ راوي غیر مدلس دی دویم د سفیان صاحب روایت د مذهب خلاف دی ما تاسو ونی سفیان ثوری صاحب امین جهران وای که سرن وای داغه مسلک څه دی سرن او روایت جهران نو روایت د مذهب مخالف نشو او د شعبه مسلک هم سرن دی روایت هم سرن دی نو روایت د سفیان مخالف دی د مسلک او د مذهب د سفیان سره او روایت د شعبه موافق دی د مسلک او د مذهب د چا سره د شعبه سره دریم روایت د شعبه اوفق بالقرآن دی ولی امین دعا نه ده او اصل په دعا کې څه دی سر دی پیگی او روایت د سفیان اوفق بالقرآن دے نا سلورم نمبر د شعبه د روایت تایید شوه دے پر روایت د ابو هریره باندې اذا قال الامام غیر المغضوب علیهم ولا الضالین فقولوا آمین بخاری شریف کې نو که امین په زور باندې وې
نو خدا سے عبارت پکارو اذا قال الامام آمین فقولوا آمین. پنځم نمبر د صحابه اختلاف راغی چې رسول الله مبارک با په منځ کې قرات کې سو سکتی کولې دعا. نو سړی ولېږه ابی ابن کعب صاحب ته چې زمونږ دا مشکل حل کا. ابی ابن کعب صاحب ورته وی رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم نه چې په منځ کې 2 سکتی چپواله راغله ده. یو پس اول تکبیر نه هغه کې به سبحانك اللهم وی او دویم به د ولد ضالین نه بعد. نو د ولد ضالین نه بعد چې رسول الله مبارک چپ کېدو نو پاغه کې خو یمین وی. نو تفسیر د 2 سکتو چې ابی ابن کعب صاحب کړه دا ترجیح ورکړي روایت د چاته شعبہ. شپږم نمبر ما ته ګورئ کمنګ عملو کو پر روایت د شعبہ نو دا دې سره لازم ترک د عمل نه دی پر روایت د سفیان. هغه کې بتاویل کو مد بها صوته دا معنا چې غاګي پیوغت کا آمین. نو پاغي عمل راغی کرانه او که عملو کو پر روایت د سفیان نو تاویل خو پر روایت د شعبہ کې نه کیږي نو دا متروک العمل ګرځي. نو کم حدیث باندې چې په کم مسلک کې عمل چې په ټولو روایات وي هغه اولاد د هغه نه چې عمل پس وي په یو روایت. وم نمبر روایت د سفیان هغه کې احتمال شته چې دا په تعلیم حمل شي پچا او خفض بها صوته په تعلیم حمل کول شي نه. اتم نمبر دا من مسله د 5 منځونه ده چا ده او راوی یو ده. کدا عام صحابه کرامو په منځ کې دا خبره مشهوره وا خو نور صحابه هم نقل کړي وا. نهم نمبر قانون دا د محدثینو چې کله په احادیثو کې تعارض راغی نو عمل بکې پچا باندې په عمل د صحابه او صحابه کرام ټول اکثر په دې متفق دي چې امین بسرن وي. سلور والا خلفا 10 مبشره عبد الله مسعود سیم او ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنہ عمر فاروق رضی الله ټول وای چې امین څنګه پکار دی سرن. نو سو ترجیحات به درته وې نه مسله مزده شوه د امین مسله مزده کړه یو ٹھیک شوه د امین معنا مزده کړه څو شو 2 د جهر او د سر مرتبه مو پیژندې څو شوي 3 او تطبیق بین الاحادیث ور سره راغی او مسلک کې اینه چې څوک د جهر او د سر قائلو دا غوی دلائل مو واورید اعتراضونه او جوابونه او ترجیحات سو خبرې سلور خبرې بس مو ده گزارو شو. اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سید